وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى صدق الله العظيم. محترم سامعین د سورة البقره دا 55 نمبر آیت الہ العالمین فرمائی چې وظللنا عليكم الغمام او سورې جوړ کو مونږ په تاسې باندې وریزا وانزلنا عليكم المن والسلوى او نازلولو مونږ په تاسې باندې من او سلوا. کلو بس خوري تاسې من طیبات لپاکنا ما هغه رزقناکم چې مونږ تاسې ته درکړي وما ظلمونا او ظلم نو کړي دوی په مونږ باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون او لیکن وو دوی چې په خپل نفسونو باندې به ظلم کول. واذ او یاد کې تاسې هغه وخت قلنا چې ویل مونږ ادخلوا داخل شئ تاسې هذه القريه دغه قريه ته فکلوا بس خورئ منها لدین حيث شئتم چې کم ځین ستاسو خوښوي رغدا پریمانه وادخلوا الباب سجدا او داخل شئ تاسې دروازې ته سجدا د سجدې په حالت وقولوا او وای تاسې حطة بخشش وکړئ زمونږ د ګناهونو نغفر لكم مونږ به ستاسې ګناهونه وبخو نغفر لكم وببخو مونږ تاسې لره خطایاکم خطایانې ستاسې وسنزيد المحسنین او ډېر زر دی چې مونږ به زیات کو محسنینو ته. فبدل الذین بس بدل که هغه کسانو ظلمو چې ظلم کړي او قولا خبره او قول غیر الذي غیر هغه قیل لهم چې ویل شوي دي ته فانزلنا بس نازل کوم علی الذین ظلموا هغه کسانو باندې چې ظلم کړي او هغوی رجزا عذاب طاعون بیماری من السماء لطرف د اسماننا بما كانوا يفسقون په سبب د هغه څه چې وو دوی فسق کول. دا آیتونو لفظي ترجمه وه. مخکې آیتونو کې باری تعالی په بني اسرائیلو باندې چې کم نعمتونه دي د هغې شمار کوي او د هغې یاد دهاني ورته کوي چې په بني اسرائیلو باندې ما قسم انعامات کړي. اوس دغه آیت مبارک کې راغلل چې سورې کړې و مونږ په تاسې باندې د وریځې. اوس دغه وریځه کم ځای کې راغلې وه او په دې باندې سورې کړې وه چې کله عمالقو په شام باندې قابض وو نو په دغه وخت کې حضرت موسی علیه السلام مبارک ته الله حکم کړی چې تاسې لاړ شئ د هغې سره جهاد وکړئ. نو موسی علیه السلام مبارک چې کله خپل قوم ته دا خبره وکړه خو باری تعالی په دې باندې انعامات کړي وو قسم انعامات چې مخکې تذکره د هغوی وشو. نو چې کله باری تعالی دغه حکم وکړو او دی روان شو چې کله د عمالقه او هغه باډر او حدودو ته ورسېدل نو په دغه وخت کې دوی د هغې د هیبت او د زور نه خبر شو او دی وویل چې فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ته خپل رب لاړ شئ او د هغې سره وجنګېږئ موږ به دلته کې ناست یو. باوجود د دې دومره انعاماتو دغوی خلقو خبره څه وه چې ته لاړ شه خپل رب یعنې ستا رب او ته لاړ شئ بس هغې سره دې وجنګېږئ او موږ به دلته کې ناست یو. یو قسم ته ټوکه او مسخره غوندې کې وکړه او د باري تعالی هغه قول چې و هغه یې تبدیل کړ. نو الله تبارک وتعالی په دغه وخت کې دوی په میدان تیږ کې ایثار کړل او قسم په عذاباتو باندې مبتلا کړل. دغه تیږ میدان د مصر او د شام په مابین کې یو موضع او یو ځای دی. دوی خو د مصر نه را روان وو او شام طرف ته ورتلل او هغه د دې خپل ځای و د بني اسرائیلو خپل ملک و. نو باری تعالی ورته حکم هم کړی و چې تاسې لاړ شئ هغې د آزادولو دپاره خو دوی حکم ونه منه. اوس دا یو داسې عظیم غټ میدان و چې نه سورې و نه عمارات و نه اوبه و هېڅ هم په دې کې نه و
خو باوجود د دې نه هم چې دوی د الله رب العزت نافرمانی وکړه، د وخت د پیغمبر نافرمانی وکړه، د دې باوجود چې په دې باندې قسمه قسم انعامات د باری تعالی له طرف نه راغله، خو هغه د انعاماتو دوی هیڅ پروا نه کوله، خو د باری تعالی خلاف د پاسه بل خلاف چې کله به دوی خلاف کار وکړو باری تعالی به بخشش ورته وکړه، یو نعمت به ورکړه، د نعمت باوجود به د دوی د هغه نعمت نافرمانی وکړه، خو الله معاف کول دي حتی چې دغه حالت راغله. په دې میدانګۍ کې دوی 40 کاله تېر کړل او دغه 40 کاله دوی په طور سزا باری تعالی سرګردانه کړل چې د الله حکم یې نه ومنل او حکم نه باوجود د انعاماتو دوی هغه حکم د باری تعالی رد کولو. خو چې 40 کالو کې دی باندې بیا هم باری تعالی په دغه میدانګۍ کې هغه انعامات تذکره باری تعالی کوي. وظللنا علیکم الغمام سورې نو او الله رب العزت د موسی علیه السلام مبارک په دعا سره دوی ته یو قسم ته سورې راوسته، وریځه به راوسته، هغې د وجې نه باری تعالی به په دوی باندې څه وکړو سورې به اوبه نه وو د موسی علیه السلام مبارک د وجې نه اله العالمین هغه چې کله د کاڼې ووالوه چیني ته روانې اوبه راووتې، د روټۍ دپاره څه خوراک مراک نه و، نو الله تبارک وتعالی د هغې تذکره هم کوي. وانزلنا علیکم المن والسلوى او موږ نازل کړو په تاسې باندې من او سلوا. اوس من او سلوا څه شی دی؟ د من متعلق متعدد مفسرینو گفتگو کړي، چا دا خبره کړې ده چې دا خوږ څیز دی او چا دا خبره کړې ده چې دا شهد دی او چا ویلي دي چې دا خوږ شربت دی او چا ویلي دي چې نرمه روټۍ ده. دا متعدد تفاسیرو دغه قول کړي، خو لیکن بعض تفاسیرو دا خبره لیکلې ده چې یو قسم ته د اسمان له طرف نه چې کله به طلوع الشمس وشو یو څیز به هغه شو راورېدو د اسمان د طرف نه او د یو برخه غوندې کې وه او د بوټو د پاسه به وه او دوی به راغلل د هغې نه به یې دا خوراکه راواخسته. او یو مفسر دا خبره هم کړې چې دا کم شهد زما او ستا دي دلته وي دا د هغې 80مه حصه ده، دومره هغه خوږ او مزیدار. وهب بن منبه دا خبره کوي المن مصدر يعم جميع ما من الله به على عباده. وی دا من یو داسې څیز دی، بس دا یو عام څیز دی چې دا د الله رب العزت د طرف نه یو احسان دی، یو نعمت دی او داسې نعمت دی چې من غیر تعب ولا زرع، چې بغیر د ستړتیا او بغیر د څه کرلو نه تا ته الله ولا او دغه میدانګۍ کې دوی به نه کرونده کوله او نه به څه خپل ځان به ستړی کولو، خو باری تعالی به دوی ته من ورکول. سلوا اوس سلوا څه شی دی؟ طیر باجماع المسلمین، دا مارغه دی، مارغه د اجماع د مسلمانانو په دې باندې دا خبره چې دا یو قسم ته مارغه دی، مړزان به نو هغه مړزان به راغلل. یو روایت کې داسې راځي چې دا هوا به داسې راوستل یو ځای ته او دوی به ونیول او ذبح یې کړ او بیا به یې وخوړل. بعض تفاسیرو دا خبره لیکلې ده چې تیار به مړزان دوی ته راغلل. خو به هر حال دا من او سلوا دا د الله د نعمتونو نه عظیم نعمت دا به راغلل دوی ته. بیا الله رب العزت وفرمایل چې کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ تاسې د هغه نه چې دا پاک حلال شیان ما تاسو ته درکړي او ظلم نه و کړی دوی مګر په خپلو ځانونو باندې. دا ضرر باری تعالی سره خو نه کوي او نه الله ته د څه شي ضرر رسولی شي دوی، خو چې دا څومره ضرر دوی ورسولو او دا د الله په نافرمانۍ سره دا خپل ځانونو باندې دا ظلم. خو د موسی علیه السلام مبارک دعا د وجې نه هغه جامې چې د دوی په وجود کې به ماشومانانو حتی چې دا به غټېدل دا جامې به هم ورسره غټېدې، څښا کېدل نه، خدا د موسی علیه السلام مبارک د دعا د وجې نه په دې باندې د باري تعالی له طرف نه انعامات. او چې کله دې نه بعد بیا چې کله حضرت موسی علیه السلام مبارک وفات شو، اول حضرت هارون علیه السلام مبارک وفات شو، د هغې نه بعد حضرت موسی علیه السلام مبارک وفات شو.
دا هغه په ځای حضرت یوشع بن نون علیه السلام مقرر چې دوی د عمالقه سره جهاد وکړي. خو چې کله د عمالقه سره جهاد وکړ او هغه جهاد کې دوی ته کامیابی او کامرانی حاصل شو او فاتحانه انداز سره دوی ته حکم وشو چې تاسو بیت المقدس ته داخل شئ. اوس الله فرمایي چې وایي قل ندخل هذه القريه، او یاد کې هغه وخت چې موږ وویل چې تاسو داخل شئ د قريه ته. اوس دا قريه کوم وخت په دې کې مفسرین اختلاف دي، لیکن د جمهور قول دا دی چې دا بیت المقدس و چې کله موږ وایو چې تاسو بیت المقدس ته داخل شئ او خورئ د دینه هر قسمه غذا، خو لیکن تاسو په داسې حالت کې داخل شئ سجدن. تفاسیر بعضو تعریف دا کړی دی چې په حالت د عاجزۍ او انکسارۍ سره غرور او تکبر د خپل د ځان نه وباسئ، باوجود د دې نه چې تاسو باندې الله دومره انعامات وکړل او دا هم یو انعام دی چې عمالقه غرق کړل او تاسو ته فتح او نصرت درکړل. تاسو اوس دغه قریه ته داخل شئ په داسې حالت کې چې عاجزي کوونکي لکه چې اذا جاء نصر الله دا سورت چې کله نازل شو الله په دې په اخر کې دا خبره کوي چې فسبح بحمد ربک واستغفره، تسبیح وایا او د الله نه استغفار غواړه. زما استاد آقا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الہ العالمین چې ته په داسې حالت کې بیا یعنی چې کله فتح مکه وشو، یو روایت د عبد الله بن عباس ابن داسې هم دی دې ته هم دغه حکم چې تاسو فاتحانه انداز سره داخل شئ بیت المقدس ته، خو تاسو حالت بداوی چې تاسو به عاجزي کوئ، تکبر انداز سره به نه داخليږئ او تاسو به دا خبره کوئ چې حتتن سمانا چې زمون ګناهونه وبخي. د دې معنا دا ده والله فرمایي چې کله تاسو دا خبره وکړه نو موږ بس تاسو ګناهونه او خطايانې وبخو، تاسو به نیکوکار خلق شئ، تاسو ته موږ نورم توفیق درکو د عباداتو. خو لیکن الله فرمایي باوجود د دې نه چې په دې باندې موږ قسم انعامات وکړل خو بیا هم دوی د انعاماتو نافرمانی وکړه. بس بدل کا الله رب العزت هغه قول چې دوی ته ویلې شوی کم قول چې حتتن معنا سوا د حتتن معنا دا وا چې زمون ګناهونه وبخي او دوی د حتتن په ځای حنتتن ویلو، مسخره او ټوکې وکړه. د حنتتن معنا څه شي ده؟ د حنتتن معنا دا چې غنم او دانه، یعنی موږ ته غنم او دانه را یو قسم د ټوکا مسخره دوی د چا باندې وکړه په حضرت موسی علیه السلام مبارک، بلکې دا الله رب العزت په قول باندې چې دوی ته لفظ د حتتن ویل شوی او دوی دا قول تبدیل کړ په ځای د حنتتن د غنم او د وربشو دانې دی. دا ور دلته کې بیا نافرمانی او الله رب العزت فرمایي چې کله دوی دا قول تبدیل کړ او بدل کړ فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، بس الله رب العزت د اسمان د طرفنا په دغه ظالمانو باندې عذاب نازل کړ، رجزا عذاب. اوس دا عذاب د طاعون بیماری و او په دغه وخت کې علما بعضو دا خبره لیکل 70,000 کسان په دې کې بیا همدغه وخت کې مړ شو، بعضې وایي چې 25 خو یو قول دا دی چې 80,000 کسان د دې هلاک شو دغه د عذاب د وجې نه، طاعون د عذاب د وجې نه. او طاعون یو خرابه بیماری ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دغه بیماری د هغه بني اسرائیلو نه راپاتې بیماری ده او چې کله دا په یو قوم په یو محله باندې راشي د هغې نه تختی ما او چې کوم ځای ته راغلي هلته کې ځئ ما، دا ډېر خطرناکه بیماري ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د بني اسرائیل قسم کړی ده چې دغه بیماری په دې باندې راغلی وه او سبب هم ذکر کړی دی چې الله ورته وفرمایل چې داخل شئ دغه قریه او دغه خیر او دغه بیت المقدس ته په داسې حالت کې چې تاسو عاجزي کوئ او تاسو حتتن وایي. رسول الله مبارک وفرمایل چې په ځای د حتتن دې څه وویل؟ حنتتن دغه لفظ یې ویل. والله رب العزت وفرمایل چې دا څومره عذابونه په دې باندې راغلل بما كانوا يفسقون، په سبب د هغه څه چې دوی فسق کولو. څه د فسق کول؟ یغیرون ما امروا به، دوی به تغییرولو هغه چې باري تعالی به دوی ته کوم حکم کړی و. دا دې پوری اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والهدى انك على. Subscribe this channel and press the bell icon for more videos. Thank you for watching. Allah Hafiz.